چې په غلطۍ کې اوبه تیرې شي نو د دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي. سړی اودس کوي، چرندم کوي، خولې ته اوبه واچوي یا لامبي او اوبې تیرې شي په خطا کې، ټیک شوله، نو د دې سره د روژې څه حکم دی؟ یو مسله دا شوه. دویمه دا شوه چې د ټوت پیسټ استعمال په روژه کې څنګه دی؟ ملګري اکثر د دې تپوس کوي چې ټوت پیسټ د روژې حالت کې استعمالولی شي که نه. نو ګوره د یولې خبرې جواب خو دا دی چې یوه هیره ده یوه خطا ده. زمونږ خلک اکثر دی کې فرق نه کوي. که سړي په هیره خوراک څښاک وکړو خو بیا هېڅ مسله نشته دی، خو که ده ته روژه یاده ده د اوبه په خطا کې تېرې شولې، لامبي یا چرندم کوي او اوبه غلطۍ کې تېرې شولې د حلق نه، نو دې سره ګوره روژه ماته شوله، نو دا به د رمضان المبارک نه پس د دې روژې قضا راوړي. دا مسله ده ښه. دویمه مسله دا ده چې ټوت پیسټ سره روژه څنګه ده؟ نو ټوت پیسټ د روژې په حالت کې چې کله سړی په دې مطمئن چې زمانه حلق ته نه ځي او صرف خوله کې استعمالوم نو بیا مکروه دی. خو دا عمل ډیر خطرناک دی د روژې په حالت کې دی کې خطره پوره خطره دا وي چې یاره دا حلق ته ځي، او که په حلق کې مخصوص شو د ټوت پیسټ خوند ذایقه دا په حلق کې مخصوص شوه نو ګوره دې سره بیا روژه ماتېږي. لہذا د روژې په حالت کې ځان د ټوت پیسټ نه ساتل پکار دی. یو سړي ډیر عادت وي، تکلیف وي ورته، نو په پیشمني کې دی کوي د روژې د بندېدو نه مخکې، او یا د روژه ماتي نه پس دی کوي یا د اوده کېدو په ټیم کې دی کوي. خو د روژې په حالت کې دا ټوت پیسټ نه ځان وساتي، بیا هم که دی مطمئن چې زمانه حلق ته نشي تللی او زه پې صرف خوله پاکوم، غاښونه پاکوم، نو بیا هم وهلی شي خو بیا هم مکروه دی. او که نه حلق ته ځي او په حلق کې خوند او مزه دا مخصوص شوله نو ګوره بیا په دې سره روژه څه کېږي؟ ماتېږي. نو لہذا حتی الوسع د دې نه د روژې په حالت کې ځان ساتل پکار دي. دا دوه مسلې مې تاسو سره شیر کړې، انشاءالله نورو ملګرو سره به شیر کوي. وصلی الله علی